Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Physics Mentor Class 11 Chapter number 1 او زموږ چې کوم نن لیکچر دی لیکچر نمبر 11 او ټاپک زموږ دا دی indicating uncertainties in calculation. دا ټاپک موږ شروع کړو په دې کې موږ addition subtraction multiplication division with an example and assignment سال کړو نن چې کوم زموږ سی نمبر دی په دې کې ټاپک یعنی سب ټاپک هغه دی power or exponent. یعنی موږ نن دا ګورو کچرته یو میجرمنت دی او هغه کې uncertainty موجود ده او په دې باندې پاور راغی نو دا غي کیلکولیشن وسنګ کو پلس ایگزامپل اساینمنت یا پرابلم په دې باندې مونږه څنګه سال کو ضروري خدای چې اول موږ دا پته ای پرسنت انسرټینټی از ملټیپلایډ بای پاور چې کله تاسو پرسنټیج انسرټینټی رااله نو دا به د پاور سره کې ملټیپلای کې پرسنټیج انسرټینټی به د پاور سره ملټیپلای کې مثال په تور باندې زه یو ایگزامپل اخلم لیټ سپوز z یو نمبر دی او z برابر دی د a پاور n دله بزور کوم ایکویشن نمبر 1 خو موږ بار دا خبره کړو چې پرس ک z د یو نمبري نو بدی کې به یو بیس اسټیمیټي پلس ماینس د دې سره سره بدی کې به انسرټینټی خامخا موجود دغه شانتي ک a یو نمبر دی نو بدی کې به یو بیس اسټیمیټي او پلس ماینس د دې سره سره بدی کې به انسرټینټی موجودي دا دوه ویډیو زراخ نو ایکویشن 1 کې پټ کومه equation 1 بدل شي چې z د z په ځای بولی کو z پلس ماینس ډل z او دا برابر شو د a په ځای په دا ویلو ولیکو a پلس ماینس ډل a او پاور په خپل واخلم چې هغه دی n د ټول اولنی خبره دا موږ په ملټیپلیکیشن او ډیویژن کې دا خبره کړو چې موږ به ابسولوټ انسرټینټی پرسنټیج انسرټینټی ته خامخا کنورټ کوو نو سټیپ نمبر 1 به زده دا واخلم z برابر شو z plus minus del z is equal to a plus minus او del a دا موږ کنورټ کو ستا دا به کنورټ کو پرسنټیج دا او هول پاور n دا په خپل ځای باندې راغی دې سټیپ نمبر کې موږ څه کو z برابر شو z plus minus del z دا برابر شو دا چې کوم پاور دی دا موږ اپلای کو بیس اسټیمیټ دا یعنی د سیمون کولې شو چې په a باندې پاور n واخلو plus minus الته موږ ویلو چې پرسن انسرټینټی از ملټیپلایډ بای پاور دلته ستاسو دا شو چې دا کومه پاور دی دا پاور برواخلی او دا ملټیپلای کی دا خپل انسرټینټی دا نو کومه دې څه وکړو چې اول دا ملټیپلای کو او وروسته موږ څه واخلو وروسته پرسنټیج واخلو نو موږ ته نورم ډیره زیاته اسانه شي دا شانتي زه دا ولې کوم چې z پلس ماینس ډل z دا برابر شو a پاور n په خپل ځای راغی پلس ماینس په خپل ځای راغی او لیټ سپوز دا کیلکولیشن موږ وکړو د دې سره راغی دی موږ راکو ډل z نو په دې ایکویشن باندې په دې رولز باندې موږ پاور یعنی کیلکولیشن کولی شو نو راځو دې باندې یو ایگزامپل سال کو ایگزامپل چې کوم سټیټمنټ دی ډیر زیات غټ دی کوشش کوم چې څومره په اسانه باندې تاسو کلیر کړم او بیا هغه سولوشن وکړو نو سټیټمنټ هغه دا دی a ball is dropped from an unknown height h یو بال موږ راوزار کو خو د دې سي هایټ نه موږ د بال راوزار کو چې د دې د هایټ موږ ته اننون دی موږ ته دا معلوم نه دی بس د برنه یو بال راوزار کو the time t it takes for the ball to hit the ground هغه ټایم کوم چې ولګیدو چې دا بال په دغه ټیم کې را رسیدو او زمکه یې سکړه هټ کلاس مګي تر ورسیدو زمکه تر وغړېدو the ground hit the ground is measured to be نو د دې ټیم موږ څومره بیان کوو د هایټ نه چې کله دا بال راتلو او زمکه تر رسیدو نو ټیم هم څومره ټایم چې کوم دیم څومره بیان کړل t plus del t is equal to 1.3 plus minus 0.2 دا بیس اسټیمیټ شو او په دې ټایم کې دا انسرټینټی درکړه ځکه چې انسرټینټی نه بغیر موږ کیلکولیشن نه چکولې the height is related to this time by the equation h is equal to 1 over 2 gt square وای دا کوم هایټ چې موږ ریلیټ کوو د ټایم سره نو په دې ایکویشن باندې موږ ریلیټ کولی شو یعنی د ټایم او د هایټ دا ایکویشن شو چې h is equal to 1 over 2 gt square ایکویشن په تیار کیون دی where g is equal to 9.81 meter per second square خو به دا ملي چې د g ویلیو سره 9.81 meter per second square د g ویلیو شو assume that the value for g carries no uncertainty خو مونږ ته دا وایي چې تاسو کنسیډر کړئ چې د g په دې ویلیو کې انسرټینټی موجود نه ده دا به مونږ کنسیډر کوو حالانکه انسرټینټی په دې کې به خامخا موجود خو زموږ د اسانتیا لپاره وایي and calculated the height h including its uncertainty
او په دغه کنډیشن کې دا پوینټ دا چې څومره هایټ دی دی هایټ انکلوډینګ انسرټینټی دا هایټ څومره دی او دی هایټ کې انسرټینټی څومره ده. نو سٹارټ موږ واخلو چې کوم موږ ته بده کې گیون دي دوه سیزونه گیون دي یو خو ټایم موږ ته گیون دی ودین انسرټینټی یو موږ ته جی ویلیو گیون دی 9.8 1 meter per second square without uncertainty. زمونږه ټارګټ دا دی چې موږ به هایټ پاینټ کو سره د انسرټینټی. نو سولوشن ز سٹارټ اخلم ور سولوشن نه مخکې زه تاسو دا کلیر کوم چې دا ایکویشن د چرته نه راغی ټیک د موږ له بوک کې راکړی شوی دی خو اکثر سټوډنټس یې ته بیا هم دا راځي چې کوم ایکویشن دی دا د کوم ځای نه راغلی دی. نو هغې دپاره تاسو یاد ساتئ زه دلته به دا کلکولیشن وکړم. موږ دا ایکویشن ویلې اس از ایکول ټو یعنی ایکویشن اف موشن کې چې کوم سیکنډ ایکویشن اف موشن دی اس از ایکول ټو وی آی ټی پلس 1 over 2 a t square دې ته موږ سیکنډ ایکویشن اف موشن 9 کې به ویلې یاد پېدا دا چې کله موږ ان ټرم اف ګریویټي خبره کوو ان ټرم اف هایټ نو دلته چې دا کوم ډیسټنس دی دا به موږ کنورټ کوو ستا هایټ ته دلته به زه ولیکم چې د اس په ځای باندې h is equal to VIT او پلس 1 over 2 a په ځای باندې اوس موږ دا عام اکسلریشن دی اوس به موږ چې بال راوړيږي نو اندر ګریویټیشنل اکسلریشن خبره ده د a په ځای به ولیکو g ولیکو g او t سکوير دا ایکویشن ان ټرم اف ګریویټي ما ولیکو. دغه شانتي د کوېسچن ته موږ سوچ وکړو نو موږ دا ویلي چې دا کوم بال د بره موږ راګزارو نو ښکاره خبره ده یو څوک به دا بال لا ګزاري هغه چې انیشل کنډیشن کې ورسره دا پرېست کې دی انیشل ویلاسټی د موږ زیرو کنسیډر کولای شو. دلته موږ ولیکو چې انیشل ویلاسټی د زیرو شو دا راشي چې h is equal to vi 0 شو او د t سره ملټیپلای کړو t به 0 کو 0 او دلته راشي 0 پلس ماینس 1 over 2 gt سکوير نو 0 دی لري کا h is equal to 1 over 2 او gt سکوير دا زموږ سره given equation شو کوم چې موږ له بوک را کړل دی په دې باندې تاسو سولوشن وکړئ. د سولوشن کې څه اول نمبر دا کوم چې as we know that موږ ته دا پته ده چې h برابر دی 1 over 2 gt سکوير. په دې equation کې به موږ ویلیوز پټ کوو د equation 1 ورکو د equation 1 کې ویلیوز پټ کوو نو h خو پاینټ کولی خو h سره د انسرټینټی پاینټ کولی نو سوي کو چې h پلس ماینس ډل h زموږ ټارګټ دا دی ولې کو 1 over 2 1 divided by 2 g value موږ راکړه 9.8 meter per second square او د t value هم given ده د t value د 1.3 او plus minus 0.2 خو یاد ساتئ چې دلته په ټایم باندې په ایکویشن کې سکوير دی نو د پاور خبر راغله یا د ایکسپوننټ خبر راغله دلته راغله سکوير مې ولګاو سبق ودلته مخکې مونږه د ټولو نه اولنی سټیپ خو پکار ده چې موږ دا واخلو چې دا کوم انسرټینټی ده دا انسرټینټی موږ راواخلو ابسولوټ انسرټینټی او دا موږ کنورټ کو پرسنټیج انسرټینټی ده نو 0.2 ابسولوټ انسرټینټی ده میډ ویلیو 1.3 ده په دې به ډیوایډ کو 100 کې بل سره ورکو دلته ځلی کما چې که فرض کومه 0.2 راواخلو او ډیوایډ کو په 1.3 کوم چې دی میډ ویلیو دا سیکنډ دی سا دوه دی ول سکټ شو ملټیپلایډ بای 100% نو دلته مثلا شي 0.2 ډیوایډ بای 1.3 ملټیپلایډ بای 100 نو دا چې کوم ویلیو موږ راکړي هغه دی 15.4% تاسو دا کیلکولیشن وکړئ کیلکولیټر باندې دین راځي 15.4% دا زموږ سره لا پرسنټیج انسرټینټی یا ریلیټیو انسرټینټی ورته ویل شو دا ویلیو به دغه لګو نو h برابر شو پلس ماینس ډل h is equal to 1 over 2 په خپل ځای 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير د په خپل ځای باندې او دغه شانتي 1.3 هم په خپل ځای باندې 1.3 او پلس ماینس ابسولوټ انسرټینټی څومره راغله د 0.2 په ځای بولګو 15.4% دا راغی سکوير به خپل لاشي دلته چې کوم رولز موږ ویل چې پاور به موږ بیس اسټیمیټ ته ملټیپلای کوو خو اپلای کوو پاور به بیس اسټیمیټ ته اپلای کوو خو د پرسنټیج انسرټینټی سره ملټیپلای کیږي هغه رولز اپلای کوو h plus minus del h is equal to 1 over 2 دا ویلیو په خپل ځای باندې 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير او دلته وسو لیکو دلته موږ سکوير اغستې شو 1.3
سیکنډ چونکی د دې سره یونټ ختم شوی دی خو د دې سره یونټ موجود دی 1.3 دلته مې زه ولیکم بار نه دی لیکلی شوی سیکنډ سکویر دلته به څه راشي سیکنډ باندې چې سکویر راشي یا دې څه به ولیکو سیکنډ او هول سکویر پلس ماینس 15.4 نو 2 به ملټیپلای شي د 15.4 او پرسنټیج به اوسه وروسته ایز ا هول واخلو اسان به لږ نورم شي دا کلکولیشن چې مخکې مونږ کوو دلته به زه ولیکم چې h پلس ماینس ډل h دا برابر شو 1 over 2 په خپل ځای روان دی 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر په خپل ځای روان دی دلته کوم موږ داسې وکړو چې 1.3 باندې موږ سکویر واخلو یعنی 1.3 ملټیپلایډ بای 1.3 نو دې نه ویلو سره راځي دې نه راځي 1.69 دا ویلو بس راشي 1.69 او یونټ کو څه ولګي سیکنډ سکویر چونکې د سیکنډ باندې چې سکویر واخلو نو څه شي سیکنډ سکویر او دا سیکنډ سکویر په ډیویژن کې دا ملټیپلیکیشن کې سره راغی دا دوه به کینسل هم کو ډایرکټ प्लस माइनस 15 2 30 دا کیلکولیشن وکړو چې پلس ماینس 15 2 30 یعنی 30 او 4 2 8 8% دا زموږ سره دا پرسنټیج انسرټینټی باقی له اسانو کیلکولیشن تاسو به څه وکړئ چې دا 1.69 دا ملټیپلای کړئ د 9.8 سره او به ډیوایډ کړئ په 2 باندې زبر تدارک ویډیو لیکم h برابر شو h plus minus del h is equal to دا ټوټل انسر زتا تاسو ته لیکم چې 1.69 کیلکولیټر باندې کولای شي ملټیپلایډ بای 9.8 او ډیوایډ بای 2 نو د دې چې کوم ویډیو راځي هغه د 8.30 میټر 8.30 میټر چونکی یونټ الته صرف میټر پاتې شوی دی پلس ماینس انسرټینټی سره راغله 30.8% یو پوینټ زمونږه انسر کې پاتې دی چې دا پرسنټیج انسرټینټی به موږ راواخلو واپس به کنورټ کو ابسولوټ انسرټینټی ته د هغه طریقې کار دی چې دا پرسنټیج انسرټینټی یعنی پرسنټیج ختمو پرسنټیج چې کله موږ راولو په 100 کې ضرب ورکو پرسنټیج ختمو په 100 باندې به دا اگین شي ډیوایډ بشي په دې طریقه باندې به زه وکم چې 30.8 ډیوایډ بای 100 په 100 باندې به ډیوایډ شي ملټیپلایډ بای اوریجنل ویلیو کوم ویلیو مې ویلیو رااله 8.30 meter 8.30 meter د پرسنټیج انسرټینټی سره یونټ ختميږي ځکه چې سیمیلر یونټ په یو بل باندې ډیوایډ شي او چې کله واپس موږ لا کنورټ کوو ابسولوټ انسرټینټی ته بیا وس خپل یونټ راځي کوم یونټ چې دغه میجر ویلیو د دې بل څه وکړو چې دا 30.8 په 100 باندې ډیوایډ کو او په 8.30 کو ول ضرب ورکو نو د دې کیلکولیشن ناراضي 2.6 د دې کیلکولیشن راځي 2.6 او میټر راځي نو داسې ولیکو چې h پلس ماینس del h is equal to دا په خپل ځای راشي 8.30 میټر او پلس ماینس دا چې واپس کنورټ شو د دې نه راغی 2.6 میټر یا به داسې ولیکو چې زموږ دا کوم انسر دی 8.30 پلس ماینس 2.6 او میټر به از ا هول د دې سواخلو دا زمونږه ریکوایرډ انسر شو راځو په دې بس یو اساینمنت دی هغه سال کوو assignment سال کوو د assignment چې کوم statement دی د assignment 1.4 the radius of sphere r is measured with vernier caliper یو sphere دی چې هغه مونږه r یعنی دا غي radius r دی او دا مونږه measure کوو په یو vernier caliper باندې چې vernier caliper د دې radius مونږ له څومره راکړي r plus minus del r 2.25 plus minus 0.01 centimeter ولکه شو چې 2.25 د دې ویډیو دا او 0.01 د دې انسرټینټی دا او given د موږ په سنټیمټر کې کیلکولیټ د والیوم اف سپیر یعنی موږ ته وایي چې تاسو د دې سپیر والیوم څه کوي دا پاینټ کوي اول خو موږ ولیکو چې given موږ ته څه دي نو given موږ ته صرف یو خبره دا هغه دا چې r موږ ته given دی او دا r سره د انسرټینټی given دی del r is equal to او دا غي ویلیو دا 2.25 plus minus 0.01 centimeter دا ویلیو شو او ریکوایرډ سری زموږ نه غواړي څه نو یو خبر زموږ نه غواړي موږ ته وایي چې والیوم اف سپیر فایند کوي والیوم اف سپیر دا څه کولی دا فایند کولی خو والیوم اف سپیر چې کوم دی دا سره د انسرټینټی فایند کولی
چې مونږه دا والیوم فایند کو او دې کې انسرټینټي هم موجود دي نو داسې به ولیکو چې وی پلس ماینس ډیل وی اصل کې زموږه ټارګټ دا شو سولوشن د برا شو آسان اساینمنټ دی سٹارټ مونږ اخلو خو په کار دا تاسو د پته چې والیوم اف سپیر د میتس د فارمولا تاسو ته یاد دی چې وی دا برابر دی د وی پلس ماینس ډیل وی از ایکوال ټو 4 divided by 3 pi r cube. دلته کوم equation نمبر 1 دا د سپیر د والیوم پاینټ کول فارمولا ده دې فارمولا کې به موږ پوټینګ وکړو v plus minus del v دا به برابر شي 4 divided by 3 په خپل ځای راغی د pi ویلیو د 3.14 او د r ویلیو بدلته ولیکو r چې کوم دی r دا برابر دی 2.25 plus minus 0.01 او یونټ په مساوي لګو سنټي میټر او هول په بدی باندې موږ واخلو هول په بدی باندې واخلو کیوب دا شانتي د دې کیلکولیشن موږ کو نو موږ ته پته ده اورنی پوینټ زموږ سره دا دی چې دا ابسولوټ انسرټینټی به موږ راخلو او دا به موږ کنورټ کوو څه ده دا به کنورټ کوو پرسنټیج انسرټینټی ده او دا غي طریقه دا ده چې 0.01 دا ابسولوټ انسرټینټی به راواخلو کم چې موږ د ګیون د په سنټي میټر کې ډیوایډ بای اوریجنل ویلیو څه دا 2 یا میجرډ ویلیو 2.25 سنټي میټر او ملټیپلایډ بای 100% سنټیمیټر کټ شو 0.01 ډیوایډ بای 2.25 ملټیپلایډ بای 100 د دې ویلیو تاسو ته لیکم چې د دې کوم ویلیو راځي نو هغه دا 0.4% د دې کیلکولیشن راځي 0.4% دا ویلیو برابرلو دلته به ولګو په دې ایکویشن کې نو v plus minus del v برابر شو 4 divided by 3.14 په خپل ځای باندې دا ویلیو بدلته ولګو 2.25 plus minus 0.01 چې دا موږ کنورټ کړل پرسنټیج انسرټینټی نه دا غواړي 0.4% او هول کیوب اوس موږ د پاور رولز چې کوم دي هغه استعمال کوو نو v plus minus del v په خپل ځای باندې راغی 4 divided by 3 په خپل ځای باندې راغی دلته به دا په خپل ځای ولیکو 3.14 او دې باندې موږ پاور اخیستی شو نو داسې ولیکو چې 2.25 او پاور به سره شي پاور به دې باندې راشي دلته د دې نه یونټ ختميږي خو د دې نه یونټ نه ختميږي د دې څخه خپل یونټ پاتې کیږي یعنی د دې څخه سنټي میټر شته هغه سنټي میټر بدلته موږ ولګو سنټي میټر او پاور به څه واخلو پاور به واخلو 3 دا شانتي 0.4% نو موږ دا ویلې چې دې خو پاور نشو غوښتي خو البته پاور چې کوم دی 3 ملټیپلایډ بای 0.4% 3 بر دې څه شي ملټیپلای بشي نو 3 چې 0.4 سره ملټیپلای کو د دې به څه ویډیو راځي د دې راځي 1.2% دا به څه ولیکو چې v plus minus del v is equal to 4 divided by 3 دا سره شي 3.14 और दी ब क्यूब अगस्ता वाड़ी यानी 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 बिया मल्टीप्लाइड बाय 2.25 तो कैलकुलेटर में वाख लई दा वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई के फल मींस की फिलहाल में जरूरी कम 2.25 او دی باندې مزان لا پاور واخلو سنټیمیټر دی باندې باندې مزان سره واخلو کیوب واخلو او دا چې ملټیپلای کوو د دې سره راغلي دی د دې راغلي 1.2% د دې راغلي دا ویلو شو دا کیلکولیشن ولک کول غواړي 2.25 د دې کیوب اخیستل غواړي بیا د دې سره ملټیپلای کول غواړي بیا د 4 سره ملټیپلای کول غواړي او ډیوایډ بای 3 ټوټل ویلیو زه تاسو لیکم تاسو د کیلکولیشن په خپل وکړئ د دې راځي 47.7 سنټیمیټر کیوب ا دې نه براشي دلته به زه ولیکم چې v plus minus del v is equal to د دې ټوټل کیلکولیشن راځي 47.7 او سنټیمیټر کیوب پلس ماینس انسرټینټی هغه څومره راغله 1.2% اسی وکړو چې 1.2% اگین کنورټ کول ابسولوټ انسرټینټی ده چې زموږ انسر پوره شي نو داسې ولیکو چې v plus minus del v is equal to دا ویلیو دلته زه کنورټ کما چې 1.2
1.2 डिवाइड به کو په 100 باندې او ملټیپلایډ بای 47.7 کې بل ضرب ورکو بار بار دا خبره ما وکړه چې واپس د پرسنټیج نه راوړو نو په 100 باندې به ډیویژن کوو میډ ویلو کې بوله ضرب ورکو نو د دې نه چې کوم انسر راځي 1.2 ډیوایډ بای 100 ملټیپلایډ بای 47.7 د دې نه انسر راځي 0.6 او د دې سه یونټ هم سنټي میټر کیوب دی نو دا به سره راشي نو ویلو سره لا ویلو رااله 0.6 او سنټي میټر کیوب دا ویلو به ولګو دا ویلو به راواخلو دلته به ولګو 47.7 سنټي میټر کیوب او پلس ماینس دا واپس د دې نه څه ویلو رااله چې ابسولوټ هم کنورټ 0.6 او سنټي میټر کیوب وسره راغی نو داسې به ولیکو چې v پلس ماینس ډیل v is equal to 47.7 او پلس ماینس 0.6 او سنټي میټر کیوب اوس په لاس کې صرف یو ولګو نو دا زموږ سره given answer دی خو موږ چې کوم والیوم پاینټ کو نو هغه موږ پاینټ کو په سنټي میټر کیوب کې نو سنټي میټر کیوب دم د والیوم یعنی یوازې لیټر د والیوم چې کوم دی د پاینټ کولو یونټ نه دی سنټي میټر کیوب دم د والیوم پاینټ کولو یا څنګه چې موږ میټر کیوب وایو دا سنټي میټر کیوب کې پاینټ شو